ناظرین کرام دا یو خبر کوم او ډیره په افسوس سره یې کوم چې پاکستانی قوم عموما او پښتانه خصوصا کوشش یې دودای چې کوم سړی نیک کار کوي فلاحي کار کوي ښه کار کوي چې دیغه حوصله ماته کو هغه ډسکریج کو او مثبت سوچ نه ساتي منفي سوچ ساتي نو دا ډیر د افسوس مقام ده چې یو سړی لګیا ده د تاخير پر لګیا ده تاخير غواړي او ته چې کومه دی پیغه چې نکتیر باسه او دیغه حوصله ماتوي چې دا کوم د شکار کوي ته خو نه کوي خو چې دا یې کوي چې دا حوصله ماته سي چې دا یې نه کوي نو مقصد عزتمنو یې ما داو چې ARM ابا شهید ریفارمیټیو موومېنټ ابا شهید اصلاحي تحریک چې د مشکلي اباخیل په سطح باندې یو بهترین تحریک روان ده او فلاحي کارونه کوي دا ویډیو چې دا په ټوله دنیا کې وایرل کیږي پښتانه په پیږي او اکثر د اردو زبان وال هم په پیږي نو ARM تحریک چې دا په اباخیل چې دا او اباخیل تقریبا په کې چې یو غټ ټاون غټه قصبه پرته ده چې د دې اوټ تقریبا 50,000 ده او آبادی تقریبا 1 लाख ده نو ARM تقریبا 7 سال کیږي چې دای بر سره بیکار لګیا دا او د خپل کلی خدمات کوي ورسره چې کوم نور په مضافاتو چې کلی پراته دي دغه خدمات کوي خپل کار لاري پریشي خپل چاري پریشي کور چاري پریشي او چې کوم دي د خپل کلی په غم شادي چې دای په هر ټیم برابر شریکي نشپې ته ګوري نروجه ته ګوري نه خپل کار ته ګوري او نه چې کومه دی نورو کیسو ته ګوري چې خلک ما په بارے چې چوي د خپل مسلسل لګیا ده او مهنت کوي او د کلی خیر او د کلی بلایي غواړي او دی باوجود چې کومه دی بعضی کسان په دوی چمجیر لټوي په کار خدا ده چې دو اپریشیټ کا دو انکریج کا په جای دی چې ته دو ډي اپریشیټ کوي ته دو ډیسکریج کوي دا ډیره دی نقصان خبر ده دغه ARM والا چې تا پر اشپار وجو کړی ده ته په زمي چیلو چې پروت خپل خوبونه کوي په دو بهاړه ساوند چې پروت خپل خوبونه کوي کور چې محفوظ په حفاظت سره اته زوی ورور له نوکری نه راځي او دای چې کومه دی دا لا په دلوخیل پټک باندې ولاړی لا په چونای باندې ولاړی لا به د ککخیل باخیل منچ روډ چې دا په دغه باندې بولاړی اته چوکیدارا بکوي لکه یو ټیم شو کې شوري سلې وي غلو د مسافر براتله ایدانو ټیم چې شو کې به کولې نو دغه دو توپکو سره وته په نیمه شپې باندې اباخیل د لوخیل دغه علاقه به زغړله په دغه روډ باندې به شوریدل غشتونه به کوله دغه ککخیل باخیل پر روډ باندې به ګرځیدل دغه تاسو مشکلی والی حفاظت به کاوه خپل جانب په طالب باندې نیولای و امر هیڅ پته نه لګیږي چې څنګه تاسو موږ له غوښونال چرمنې جوړیو داسې دوی چې کومه دي له اوس پنن دي جوړ داسې له غوښول چرمنې نه جوړ دي دون شو دې نه به چې څنګه تاسو موږ نه ویني بهيږي داسې له دون عزت منو ویني بهيږي خو دو خپل جان پروا نه وکړه د تا حفاظت وکاو د تا بچو د تا ورونو حفاظت وکاو نن ته ایک تحریک پس کیسه خبره کوي وای دا د غزنی خېلو په اشاره باندې لګیا ده او دای چې کومه دی چې جوړیږي دا تحریک چې دای چلوي نو موږ سره د مشوره کوي موږ نگرانی لاندې دي دای بار ناری ته کوي چې ز سیاسي پارټیو چې نه یم ز سیاسي پارټیو نه لري پرېږم ته بیا ورته وایي چې موږ نگرانی لاندې بیا یې دوره کنجوس جماعت کنجوسه پارټیا چې په جای دی چې دو سره تعاون وکي هغه نور پارټي رکاوټ وته جوړوي دای بار دا ترته وایي چې ز منځګره پارټیا چا سره یې نه ز هرې پارټي نه دغه خواهش ساتم تمنا ساتم درخواست لکوم چې ما سره د تعاون وکي امداد در سره وکي خپل کلی پاره در سره وکي خپل جیب د پاره خپل جان د پاره نه غواړم الټه ته چې کومه دی په د باندې قسم الزامونه لګوي ولې چې دا تا نگرانی لاندې نه ده تا نگرانی لاندې وکیږي به واپس چې کومه دی ته دا اپریشیټ کوي او تبه خیال ساتي خو لیکن دا تما ادا توکل ته نه نسته دا چې بیا به ته چې کومه دي د فندونه ورکې لا به د کارونه وکي نو عزتمنو خبر مې دا کوله چې ARM شپ خپل انداز باندې روان ده اپریشیټ کوو تعاون سره کوو چندې ورکو چې چور در نکیږي دو کلی دی پاره ډیر په خیر چې روان دي او ډیر زیات قرباني ګانې کوي دا یو خبر خو مې درته وکړله چې په زمي شپو چې دو پر وډو باندې شوري تاسو موږ چوکیداری کوي تاسو مش په آرام باندې پراته یو دا یو خبر عزتمنو چوره قیمتي ده چې خپل جان ته د پاره وقف کړای ده بیا موجوده ټیم چې کدی چې تا ته پته نه اباخیل بي چوچه ARM زری نگرانی لاندې کارونه شوري دي دوباره د کمرو ریپیرینګ کوي چې دلته به ډیلیوري کیږي لکه یبن یو پلبل بنځي شل ډیر زره چلویر زره بتا په ډیلیوري باندې نه لګیږي موټر بننی سي شپه بتا ته خطر نه 24 غنټه به اته ډیلیوري اته ول ټریټمنټ دلته په خپل هسپتال بي چوچه کیږي به کوشش هدا
دا ده چې دا هسپتال چې کومه دي اپګریډ کی بیچونه یې نور مخته بونجي دلته به ډاکټران موجود دي نو دا ټول د ای آر ایم برکت ده. نو دغه ای آر ایم پسې ته غږېږي ځکه خپله له ځان نه شرم وکړه حیا وکړه چې زه دا څه کوم او څه نه کوم. بیا عزتمنو دغه ای آر ایم والو چې له ټاون نه ونچه تر د لوخیله پورې بیا د لوخیل نه ونچه باخیله پورې چې چوره دا مټې وي په دغو مکملو مټو باندې تورونه درته واچول درته نه ویې کړله. دا تورونه داسې نه پاچېدل دغو پسې به چې دو چوره ستړي کړي چوره محنتونه به یې کړي او بیا چې دا تورونه پاچېدله دو ګرد ورسره شورېدل خپلې چارې لارې هر شی ټپ کړي وه تا پاره شورېدله. د سره خپل کور غم نه و چې دا د والیو کور ده دغه بجلیو کمي وه ټول کلي غم مو سره دغه تحریک پسې ته خبرې کوي. نو عزتمنو دو پسې مه غږېږو د دې چې چوره تعاون ورسره کولی شو امداد ورسره کولی شو په هر صورت باندې جان مال وخت سره هیلپ وکړو چې دا څرنګه دی د تاسو ول هیلپ په جان مال وخت سره کوي. دغه رنګ عزتمنو لږ غوندې مخکې ګل احمد قبرستان و چوره کوښله یې برابر کړ ځای په ځای باندې یې باجرې سیمټو والې مټې پچې ولګولې بیا یې چې کومه دي اغزین تار پچې ولګاوه حفاظت یې درته وکړه بوټ یې درته پچې ولګاوه. خو آیا اوس تاسو موږ کمزوري ده چې هغه بوډونه مو بیا پسې وچوکرېل رنګونه مو خراب کړل مټې مو ړنګې کړلې بیا مو وچوکرېل دې پاره چې تا ما زوی ورور پلار نیکه په چشخته مور انیا خور مور هغه باندې چې دا جناوره غواګانې نه شوري بولې می تازه چوک نه پچې کوي نو تاسو موږ بیا پسې ړنګ کړله. نو عزتمنو دا د ابا خیل د ابا شهید اصلاحي تاریخ والا کارکردګي ده. دغه رنګې دغه ای آر ایم ده چې دو یو بل ته خاص مینت کوي د یو بل نه چندې جمع کوي او هره میاشت 1500 200 300 چې چوره طاقت دي خپل طاقت مطابق خپلو جیبونه چندې جمع کوي او چې کله زمای راشي بیا دغه ای آر ایم والا په سکولانو باندې شوري کلی چې او چې کوم غریبان یتیمان مسکینان دي هغه ته دو جوړې کوي جرسۍ ورته کوي چپلۍ ورته کوي یونیفارم ورته کوي بستې ورته کوي کاپي کتابونه ورته کوي دا څوک ورته کوي دا ای آر ایم والا ورته کوي چې دا کوم خلک امداد سره کوي کاغه د کلیوال دي او کاغه چې کومه دي باری خلک دي که بیا څوک په فارن کې اوس یک کلیواله الله دې دو ته بدلې ورکړي او دا دو دپاره صدقه جاریه ده دو بني او دا صدقه جاریه به تر قیامته پورې دو پسې روانوي دو مور پلار دو خویندو ورونو ټولو پسې به دا صدقه جاریه روانوي دا شای چیرې نسي ضایع کېدلی. دغه رنګې چې کله سالانه ایوارډ شو کېږي فرسټ سیکنډ ترډ زړکای رایسي پاس سالانه ریزلټ وځي نو دوی هغه ته انعامات ورکوي. تا ولې دغه پیسې دا د تا په قوم باندې او د تا په ماشومانو باندې په سټوډنټس باندې خرڅ کوي. بیا د تاسو ته که پته وي اوس خو دا روډ جوړېږي چار په لګیا ده خو لیکن دا کوم روډ چې جوړېږي لا باخیل لونچا تر پاټک پورې دغه چې د ای آر ایم والو قرباني ده دغه باندې دو په جوهر خان باندې ستړی وکړه محنت یې په وکړه الله دې جوهر خان ته بدلې ورکړي اما دا پالیسي ده چې زه یوې پارټۍ سره نه یم د کومې پارټۍ وال چې کوم کس ښه کار کوي زه یې اپریشیټ کوم زه یې انکریج کوم ډسکریج کوم یې نه تر دوره پورې چې ډونالډ ټرمپ صدر بوش او بارک اوباما د یهودو اسرائیلو ول نتنیاهو چې په غزه فلسطین باندې حمله کوي دا چې شکارو کې زه به اپریشیټ کوم او چې کله حمله پکوي نو زه به چې کومه دی وایي چې دا غلط کار وکړ دا نه چې وتل دی شه دا بس ارشه وی تل تور چوا که څوک شکه یې تل تور چوا کبد کې یې تل تور چوا د ډیره د نقصان خبر ده. یو سړی د په یو ټیم باندې شکار وکړ نو هغه ته اپریشیټ کوه کنه دا سی وایي چې دا شکار وکړي دا اوسله نور بڑاوسی او نور شکار وکړي چې ځای کې چې تاسو سره سیاسي کلیش ته سیاسي مخالفت د تر سره اته په پارټي کې نه ده او دای چې کوم شکار کوي اوسته چې کوم دي د پسې خبرې کوي دغه چې دا مطلب ده دغه چې دا مطلب ده. نو خیر دی یارې مولو ته چې باخیل نه ونچا اورې تر ګلمت پورې پیپونه یې بوتله کنکریټ باجره یې پچې واچوله نگراني یې وکړله چور کښله یې دا روډ یې جوړ کړ بیا ورې تر چوڼایي پورې تر د لوخیل پاټک پورې دا چې چوره روډ جوړ سو دغه چې دو قرباني وکړه دا ټول د ای آر ایم وال برکات وو. بیا چې دا روډ نه و جوړ سلی روډ خو دا میاشت نه کېږي چې جوړ سله جوړېږي نو چوڼایي نه آی پله چوڼایي به راغی د علاقه به یې واړه خرابه کړه نو دغه ای آر ایم والو به ټیکټر سره چلوله چې دا کومې پیسې بچا ورکړې وي کوم امداد بچا ورسره کړی او دو سره به کوم فنډ پروت و هغه چې به یې تا وله 1 روپۍ نه ضایع کوله ټیکټرو باندې خرچې راځي که نه راځي 2-3 ټیکټر به لګیا وو دا چارې به یې کولې نو دا ټول د ای آر ایم وال برکت ده. دغه رنګې دا 15 کاله مخکې لارو ټول کلي باخیل په لارو چې ځای په ځای بلفونه ولګول په سوانو بلفونه یې ولګول د یو بلف 2.5 روپۍ قیمت ده تورونه جلا ولګول الکتریشن یې جلا ورته نیولی و دو جلا ورسره ښورېدل. په دغه شي باندې سوچ وکړه چې دو چوره تا ته قرباني درکوي تا سره چوره اخلاص کوي او داسې ټیم پسې او داسې تحریک پسې ته خبرې کوي دا ډېر د نقصان خبر ده. دغه رنګې
للخیلو چې کومې ګلۍ پخېسلې بیا د ګلۍ ووتله اورې تر باري پورې راغله غازي خان خیلو باندې تېر اسله د للخیلو باندې تېر اسله دغه ګلۍ چې قرباني چا وکړه دا جوړولو چې د شو وي آی پي کښلې ګلۍ جوړه کړه دا ټول د اے آر ایم مال برکت ته بیا چې کله غازي خان خیلو والا ګلۍ ټیکیدار روغه نه وه کړې کندې جوړ کړی و نو دغه اے آر ایم وال و چې دوباره یې پریشر په واچو په ټیکیدار باندې خاص منت زاره یې ورته وکړې هغه لارې دوباره بیا درته جوړه کړله نو دا د اے آر ایم مال برکت ته بیا دغه اے آر ایم وال دی چې رمضان چې راشنان تقسیموي په یوه بل باندې اوس ټیک ته اے آر ایم وال واړه فرشتې نه دي دغه تامه وروڼه زمون دي دو چې به یقینا کمه وي زه د هغه تعریف نه کوم داسې کسان شته په چې هغه کربا پروري کړې ده خو اکثریت په دو چې کومه دي هغه روغ دي محنت کوي او مخلصان دي له اخلاص سره کار کوي ټول نوجوانان دي نو دغه نوجوانان دا اے آر ایم وال کور په کور باندې شوري غریبانو یتیمانو مسکینانو چې راشنان تقسیموي چې چوره فندونه دوته میلاو شي په لکانو روپۍ ته په دغه اباخیل چې دو پراشنانو باندې تقسیم کی نو دوته چې چوره فند میلاو شي هغه ټول دوباره پتا باندې تقسیموي نو په کار ده چې دو سره تاسې ها تعاون کوو په جان مال او وخت سره او خله چې کومه دي آپ خپل کنټرول چراولو بیا تقریبا د الله 17 وجه کیږي چې نعمت الله چارمین الله دې د عمر دراز کی دنیا آخرت ته الله پاک شایسته کی دي ټولو اے آر ایم والو چې دا مندرخیل روډ هر کال چې خراب سي د ټپان په چاچی ټریکټر ورته نیولي ور سره شوري برابروي نو د خپل جان ور وقف کو مال ور وقف کړای دا وخت ور وقف کړای دا او تا دې پر دای چې کوم دي روډ جوړي الانکه دا کې دې په کال چې ویری لاړ سي که بن سي لاړ تا پر دای لګیا دا نو مندرخیلونو دا گزارش کوم چې په دغه روډ باندې مندرخیل هم راځي مندرخیل اے آر ایم والو سره چې چوره هیلپ کولای سي هیلپ ته وسره کوي دغه رنګ عزتمنو په للخیلو قبرستان چې بیګاړي و او په زیات مقدار چې نو دغه اے آر ایم والو ټول بیګاړي درته صفا کړله بیا چې کومه دي الته تا کمره جوړه کړله او ټینکۍ جوړه کړله اوبو دپاره چې د اوبو تکلیف نه وي په کمرې باندې 3-4 لاک روپۍ خرچه راځي دا فنډ د چې کوم تا ورکړی و تا کومې هیلپ ورسره کړی و هغه د تا ته ښکاره که په لیست باندې درته راوسته په ګراونډ ته راوسته چې دغه تا وال هغه امداد ده بیا ټینکۍ درته جوړه کړله ټینکۍ تا ته یې اوبو والا روخ ډکوي هلته که ګرمي که سردي تا ته به د اوبو تکلیف نه وي هلته سامان پکې پروت وي کفنان داسې تا ته مفت درکوي چې کوم دولتمند دي خوښ دي وسې رسېږي هغه دې دوباره بیا ورته جمع کوي کفانه لا دې پیسې ورته جمع کوي خو په ایټ ا ټایم شپه د اروایز ده ته هر ټایم ورتلای سي تا ته کفن چې کومه دي میلاو کېدلی سي ځکه چې دا کیسې خو په زمدانه چې راځي دغه رنګې په باخیل چې عوامو دپاره پبلیک لایبرری چې ډاکخانې سره ټچ ده هغه یې درته جوړه کړه هغه چې لکانو روپیو کتابونه پراته دي نو دغه یې تا دپاره جوړه کړله د خپل ځان دپاره نه جوړه کړې او نه دا دې لایبرري ته دومره ډېر ورلوي دا یې شپه روه چې کومه دي اتا ما پاره 53 روپۍ شپه روه یې وکړي دا ډېره غټه قرباني ده اوس چې دو جوړه کړه په کار دا ده چې استاد ورجو هلته کتابونه ګورو کتابونه له راروو نام به مو انټري کېږي بیا چې کومه دي لږ کې به مو انفارمیشن درته کېږي معلومات به درته کېږي چې ما مذهب چې وایي ما دین چې وایي دنیا په کوم طرف باندې روانه ده او زه چې کوم دغه رنګې چوم کال دا چې ټیوشنان درته کولاو کړي دي په میډل سکول چې ټیوشن کېږي په پرایمري سکول چې ټیوشن کېږي کله چې تقریبا ډېرو سکولانو چې ټیوشنان کېږي دغه ته استادان نیولي دي دغه ته 15-20 هزار روپۍ یو کس ته ورکوي دا ټول د اے آر ایم والو برکت ده چې دا کوم خلک دو سره امدادونه کوي هغه امداد دو په تاسو باندې دوباره خرڅ کوي بیا په للخیلو چې د عید محمد و اکسیډنټ یې وکړه نو دو ورې پېښور ته یو وړ اپریشن یې ورته وکړه موټر یې ورته ونیوی نقدې پیسې یې ورکړې چنده یې ورته وکړله او چې کومه دي د عید محمد 1 روپۍ خرچا نه وسله دا یو غریبې کورنۍ سره دا زڼکای تعلق ساتي لکانو روپۍ په دغه زڼکي باندې ولګولې دا د اے آر ایم وال برکت ده بیا چې کومه دي غابا ده دغه زڼکي ته پینډاسایډ تکلیف جوړ څه نو پینډاسایډ اپریشن یې ور وکړه او مفت یې ور وکړه او ورسره یې تعاون ورسره وکړه خرچه یې ورکړله بیا دا مخکې چې په جناورو باندې بیماري لګېدلې وای نو نکیو والا بیماري نو دغه اے آر ایم و چې ډاکټران کلي ته وغوښتل ډي وي ایم ډاکټران او مفت علاجونه مفت ټیکې دلته جناورو ته لګولې دا د اے آر ایم برکت ده نو عزتمنو دو چې دومره زیاته قرباني کوي بیا اول خو اسداد ته کوم اوله مهرباني به مودای چې آر ایم پسې غږېږو ما بې عزته کوو ما هلکې کوو ما که امداد یې کولی شو امداد یې وکړو په جان سره یې وکړو په مال سره یې وکړو په وخت سره یې وکړو دوی تاسو ولې پیسې نه خوري دو که صحبتان کوي هغه ته خپلې پیسې جمع کوي او دو چې کومه دي ورسره خپلې چندې ورکوي بیا دو چې کومه دي هره میاشت ګوشوارې چې کومه هیډ یې ده مرکزي کمیټې ده هغه ته یې پیش کوي چې دوره آمدن ده او دوره خرچه سلې ده هر شی دو ته په ریکارډ باندې ښکاري که بیا تا سره شکي ته هم دو ته ورتلی سې هر شی ورته ښکارولی سې نو اخر چې دا یو بیا ریکویسټ درته کوم چې
موږ کوم کله ونډې چې پروت ده بېګړان زیړان منداخیل او ورسره مندرخیل دونه دا گزارش کوم چې دو دې هم امداد ورسره کوي او کلی نه خو شکر زور اپیل کوم چې دو دې تعاون ورسره کوي د ما ولدا اواز په ټولې دنیا چې پیلاو دا چې چوره پښتانه دي هغه چې کومه دي ټول دوسره تعاون کولای شي دا یو کار خیر جماعت ته کې کار خیر پارټي دا کار خیر تحریک ته او چې کوم اباخیل کوم مروت په فارن چې اوسې کاغه په دوبۍ چې دی کا قطر چې دی کا امریکای چې دی کا نور کنټریز چې دی هغه نه دا پر زور اپیل کوم ریکوست لکوم چې دوسره چوره تعاون کولای شي تعاون د ورسره کوي تاسو ولدا مال ضایع کیږي نه بلکې تاسو ته دا په ریکارډ باندې پروت ته تاسو په کلی په خیر او په فلاح کې خرج کوي